سلامونه ملګرو انډیا اوس ویلي دي چې زه به د پاکستان نه خپله بدله اخلم. تاسو له دې معلومه وي په 22 اپریل باندې په 22 تاریخ باندې په مقبوضه کشمیر کې یو ضلع ده چې پهلګام نوم دی، په هغې کې څه واقع شوي وه چې هغې کې 7 کسان راوتلي وایي سره مشینانو، او دغه 7 کسان لګېدلي وو چې 26 کسان یې ویشتلي وو او پکې 20 نه زیات انجرډ زخمیانو. نو هغه زخمیانو ته دغه 7 کسانو وی چې اوس دې مودي تکړه شي او تاسو دې زموږ نه خلاص کیږي. نو دغه الزام چې کوم دی مودي لګولې دی په پاکستان باندې، او مودي وایي چې زه به اوس د پاکستان نه خپله بدله اخلم او دغه حمله چې کومه شوې ده په مقبوضه کشمیر کې په پهلګام کې، نو دا پاکستان کړې ده او زه به د دې خبرې بدله اوس د پاکستان نه اخلم. جي بیا په دې باندې د انډیا چې کوم حکومت دی دغه چې کوم سکیورټي ایجنسیانې ټول ناشوي دي میټینګ یې پې کړی دی. جي میټینګ یې پې کړی دی. په دغه میټینګ کې چې دی کوم خبرې کړي لومړنۍ خبرې پکې دا کړې چې څومره هم د پاکستان او د انډیا ټچ بارډر دي هغه به بند کړو، هغه بارډر یې بند کړي هم دي. ویزا ریسټریکشنز هم لګولې دي چې څومره هم پاکستانیان دي هغوی له به راتلونکي ټایم کې ویزا هم نه میلاویږي، او کم پاکستانیان چې په انډیا کې موجود وو د څه دپاره سارک معاهدې په تحت چې کوم هلته د ایجنسیانو کسان وي، مطلب مختلف امبیسۍ کسان دي د پاکستان، نو هغوی یې ویلي چې تاسو 48 غنټو کې د انډیا نه وځئ. او پاکستان کې په اسلام آباد کې چې کوم انډیانو په امبیسۍ کې هغوی یې ویلي چې تاسو خپل وطن ته واپس راځئ، او ویزا ریسټریکشنز هم لګولي دي. او ورپسې درېیمه چې کومه غټه مطالبه نه بلکې چې کوم د هغوی پلان دی هغه دا وه چې سین تاس معاهده چې کوم وه د اوبو د پاکستان او د انډیا چې کومه د اوبو معاهده په 1960 کې شوې وه، نو هغه معاهده سسپینډ کا. لکه مطلب د انډیا د څه دریابونه داسې دي چې د هغې اوبه پاکستان باندې راتېرېږي، نو هغه اوبه یې بندې کړي دي. تاسو په سوشل میډیا باندې د اوبو حوالې سره مختلف پوسټونه هم کړي. په 1960 کې په دې اوبو باندې لانجه وه، نو د دې لانجې حل کولو دپاره ورلډ بینک رامخکې شو. په 1960 کې ورلډ بینک انډیا او پاکستان ته دا مسله حل کا، ورته وی چې دا مسله د زه حل کوم او په دې به تاسو نورې لانجې مه کوئ. ټوټل 6 دریاونه 6 دریاو چې د هغې 3 انډیا له ورکړل او 3 پاکستان ته ورکړل په 1960 کې ورلډ بینک والا. نو دې له سین تاس معاهده ویلی شي چې دغه معاهده اوس انډیا والا سسپینډ کړې ده. 3 دریابونه کوم چې انډیا ته میلاو شوي وایي کې یو بیاس دریاو، دریای بیاس، دریای راوي او دریای ستلج چې کوم دی دا انډیا ته میلاو شو. او پاکستان ته چې کوم دریابونه میلاو شو دریای چناب، دریای جهلم او دریای انډس چې کوم دی دا پاکستان ته میلاو شو. اوس دا 3 د پاکستان دریابونه چې کوم دی دا هم په انډیا باندې راتېرېږي. انډیا ته په 1960 کې ورلډ بینک ویلو چې دا اوبه به په تاسو تېرېږي، تاسو باقاعده دا استعمالولی شئ، خو دا به تاسو سټور کوئ نه، دا پرېږدئ تاسو چې په پاکستان باندې ورځي. دې کې به تاسو هیڅ قسم سټوریج نه کوئ. که تاسو په ټرباین لګوئ بجلي ته پیدا کوئ بالکل یې ته پیدا کوئ، خو سټوریج به نه کوئ. نو انډیا ګوره د هغه معاهدې خلاف ورزي هم کړې ده. په دغه دریابونو باندې خپل ډیمونه جوړ کړي دي، باقاعده اوبه پکې سټور کېږي، غټ غټ ډیمونه په دغه دریابونو باندې جوړ کړي کوم چې پاکستان ته راځي. نو اوس انډیا پاکستان ته دا دمکي هم ورکړې ده چې په موږ به پتا باندې دغه دریابونو اوبه بندې کړو، بندې کړي یې هم دي. جي نو پاکستان او د انډیا په دې خبرو باندې لانجه راغلې، لانجه چې په کومه خبره راغلې مې د ویډیو سټارټ کړی وي، او انډیا چې اوس کوم بدلې اخیستلو کوشش روان کړی دی. انډیا وایي چې زه به د پاکستان نه خپله بدله اخلم، زه په پاکستان باندې حمله کوم. دلته پاکستان هم ولا ویلي چې لاس تیزات توره دي تیره چې څه کولی شي وکړه. پاکستان هم خپل اکسرسایز شروع کړي دي، آرمي او اکټیو شوې ده په بارډرو باندې هم، او همداسې چې څومره هم جنګي تیاري دي خپل اکسرسایز او مشقونه په موټروي وغیره باندې شروع کړي دي. پاکستان ولا دا هم ویلي مودي له چې لکه ته معلومات وکړه، ته کینه هلته انویسټیګیشن وکړه، خپل دشمن وپېژنه، پتا حمله چا کړې ده، دا موږ نه ده کړې، په دې کې زموږ هېڅ قسم انوالمنټ نشته دی. زموږ په ملک کې چې کوم حالات دي موږ هغې نه چوزګار شو که نه، نو موږ به پتا حمله وکړو. پاکستان کې وګوره پاکستان حالات نن سبا داسې دي چې حمله نشي کولی په چا باندې، خو که سره څوک پې حمله کوي نو بیا د پاکستان ډیفینس یو سیسټم ښه سټرانګ سیسټم دی، بیا دی خپل جواب ورکولی شي، جوابي کاروایي کولی شي. جوابي کاروایي دپاره د پاکستان آرمي د پاکستان چې کوم جنګي تیاري دي هغه اکټیو شوي هم دي. پاکستان ولا بار بار وایي چې رستا په مقبوضه کشمیر کې پهلګام کې کومه واقع شوې ده، په دې ته کې نه خپل ریسرچ پې وکړه، خپل انویسټیګیشن پې وکړه، ایجنسیان یې هلته بوځه، خپل را دې هلته بوځه، پولیس دې بوځه، آرمي دې بوځه، انویسټیګیشن وکړه، خپل دشمن وپېژنه چې چا در باندې حمله کړې ده، بالکل رو ونیسه، که مونږ ګناهګار یو مونږ هم رو ونیسه. خو دې ځای کې مودي چې کوم دی د هغه ټوټلي بل د انډیا میډیا چې کوم د هغه هم د پاکستان خلاف، او مودي هم د پاکستان خلاف هم دغه وایي چې دا پاکستان کړې ده او د دې بدله به زه د پاکستان نه اخلم. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې دې حوالې سره اوس تاسو سره یې لرئ، خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.